نحمد و نصلي و نسلم علی رسوله الکریم اما بعد. د اسلامی کال دومه میاشت هغه سفر المظفر ده. لکه څنګه چې بعضی خلک د محرم میاشتې ته د نحوست والا میاشت وایي، داسې نن سبا هم خلک د سفر میاشتې ته د نحوست والا میاشت وایي. د جاهلیت په زمانہ کې و ډیرو خلکو دغه میاشت نحوست والا میاشت ګڼله، نو نن سبا هم ډیر خلک د میاشت نحوست والا میاشت ګڼي. بخاری شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا یو ارشاد دی، لا عدوى ولا هامه ولا سفر، یعنی بیماری منتقل دل او اولو او د سفر میاشت په دې کې هیڅ نحوست نشته. مطلب د دې دا دی چې په بیماری کې یو دومره طاقت دی او دومره صلاحیت کې موجود دی چې هغه بذات خود د یو انسان نه بل انسان ته منتقل شي. دا سوچ غلط او فاسد دی، بلکې بیماری منتقلول ول بیماری ول کول ول د الله تعالی دی. او دومره خبره ولا هم چې دې ته په یو اصطلاح کې بټک وای او بل اصطلاح کې دې ته اونګ وای. نو دا داسې جناور دی چې په دې کې هم هیڅ نحوست نشته. بعض خلک دا وای کدا جناور د چا په کور باندې کینی یا په لار باندې تیر شي یا د چا په ځمکه باندې کینی، نو د ځمکه د کور د ټول د نحوست نه ډک شو، بلکې دا غلطه نظریه او غلط سوچ دی. او درمه خبره ده چې خلق په دې میاشت کې د سفر ابتدا نه کوي او په دې میاشت کې نکاح نه کوي او په دې میاشت کې یو د نیک کار او د نیک عمل ابتدا نه کوي، ځکه وایدا میاشت د نحوست والا میاشت ده. حالانکه د دې شیزونو په شریعت کې هیڅ حیثیت نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا یو حدیث مبارک دی، وای الله جل جلاله فرمای یوزینی ابن آدم ما ته تکلیف را رسوي، یسب الدهر هغه زمانه ته کنزلی کوي، وانا الدهر او زه زمانه یم، بيده الامر ټول کارونه چې کوم دي ټول احکام دا زما په لاس کې دي، اقلب الليل والنهار او زه ورځ او شپه بدلوم، دا هر څه زما په لاس کې دي. بیا هم خلق چې کوم دي هغه زمانه ته کنزلی کوي او هغه زمانہ بد غني د نحوست ولای غني. حالانکه بعضی خلکو دا سوچ کوي چې بذات خود یو زمانہ د نحوست والا ده، بلکې هر هغه زمانہ هر هغه میاشت د نحوست والا ده چې په کومه کې یو انسان بد اعمالو کې بد کردار ظاهر کې ګناهونه وکي، او هر هغه میاشت هر هغه کال هر زمانہ هغه د برکت والا ده چې په کومه کې یو انسان نیک اعمالو کې او ښه کارونه وکي. الله جل جلاله فرمای وایز زمانه یما، نو څوک چې زمانه ته کنزلی وکي نو دا داسې ته لکه ماته چې کنزلی وکي. بعضی شیزونه داسې دي چې په هغه کې بذات خود نحوست نشته. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمای لا عدوى ولا طيره انما الشوم في الثلاثه في الفرس والمرأة والدار، یعنی د بیماری منتقلولو کې نحوست نشته او د غسی بدپالی په دې کې هم نحوست نشته. وای که چیرته نحوست وای نو په درې شیزونو کې به نحوست وای، اس او کور او خزه. نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای وای که چیرته نحوست وای نو په دې درې شیزونو کې به وای، نو چې نحوست نشته په دې درې شیزونو کې نحوست نشته. د دې مثال داسې ده، نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو بل ځای کې فرمای وای کچیرته غیر الله ته سجده کول دا جایز وای، نو ما به خزه ته دا حکم کړی وای چې هغه د خپل خاوند ته سجده ولګوي. نو د دې دا مطلب نه دی چې خزه د خپل خاوند ته سجده ولګي، بلکې د دې دا مطلب دی کچیرته په شریعت کې غیر الله ته سجده کول جایز وای، نو ما به خزه ته حکم ورکړی وای چې هغه د خپل خاوند ته سجده ولګوي. نو په شریعت کې د دې هیڅ جواز نشته، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خزه ته حکم نه دی ورکړی چې هغه د خپل خاوند ته سجده ولګوي. او بل مثال د دې دا نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لو کان بعدی نبی لکان عمر، وایزه اخیری نبی ما نه بعد بل نبی ناراضی، کچیرته ما نه بعد بل نوې نبی پیدا کون کوي نو هغه به حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وای. نو د دې دا مطلب نه ده چې په حضور علیه الصلاۃ والسلام
نه بعد حضرت عمر رضی الله تعالی پیغمبر دی بلکې مطلب د دې دا دی چې زه خاتم النبیین یم ما نه بعد بل نبی نه پیدا کیږي که چیرته ما نه بعد بل نبی پیدا کېدلی شوی نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا نبی وای. د دې بیانولو مطلب دا دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې نحوست نشته که چیرته نحوست وای نو په دې درې شیزونو کې وای اس کور او خزه نو چې یو نحوست نشته نو په دې درې شیزونو کې نحوست نشته. او یو حدیث ته چې هغه موضوع حدیث ته ډیر خلک هغه په دې میاشت کې بیانوي او امام بشرنی بخروج سفره بشرته بالجنه او کوم یو کس چې ماته د سفر د میاشتې د وتلو د تیرولو ماته خوشخبری راکې نو هغه ته به زه د جنت خوشخبری ورکوم. مولا علی قاری رحمت الله علیه هغه په خپل کتاب موضوعات کبرى په دې کې د دې حدیث باره کې بیانوي چې لا اصل له د دې حدیث هیڅ اصل نشته. او شیخ الاسلام محمد بن علی الشوکانی او علامه محمد طاهر پټنی رحمت الله علیه هغه وای هذا موضوع دا حدیث کوم دی دا موضوع دی نو الله جل جلاله دې ممتاسو د داسې غلطو شبهاتونه او داسې غلطو بدعاتونه د بچ کولو توفیق را نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.